أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. د آخرت باس روانو چې کله تاسو دوباره ژوندي شئ نو الله تعالی وایي کما بداکم تعودون، څنګه چې په اول ځل الله پیدا کړي داسې به دوباره ژوندي کیږي. نو چې کله دوباره ژوندي شئ نو بیا به خلک په دوه ډلو کې تقسیم شي. یوه ډله به داسې چې فریقا هدا، دې ډلې ته به الله تعالی هدایت کړی په دنیا کې، په آسماني دین او په آسماني شریعت باندې به عمل کړی. وفريقا حق عليهم الضلالة، او بل ډله هغه ده چې پیوست شوې ده په هغې پورې ګمراهي، یعنې یو به د ګمراهانو ډله وي، بله به د هدایت موندونکو خلکو ډله وي. کوم کسان چې هدایت والا دي د هغې بحث دلته کې نشته. چې کوم کسان هدایت یافته دي دا ولې هدایت یافته دي، هدایت یې د کوم ځای نه پیدا کړی دی، او ولی د دوی په شریعت باندې عمل کول په قسمت کې شو، دا بحث دې ځای کې نشته، دا به نورو ځایونو کې تېر شوی دی. اول سورۃ بقره کې تېر شوی دی، په اول سر کې چې هدى للمتقین کې به دې باندې بحث تېر شوی دی، چې هلته کې دا موضوع ده چې قرآن چاته لاره ښیي، نو متقیانو ته لاره ښیي، پرهېزګارانو خلکو ته. پرهېزګاران کم خلک دي، نو دغه ځای کې د پرهېزګارانو نه مراد هغه خلک دي چې طالب للتقوا، چې هغه د پرهېزګارۍ دپاره طلب کوونکي دي، یعنې دا غواړي زه پرهېزګاره جوړه شم، د الله تعالی د مخالفت نه ځان بچ کړم. نو کم کسانو کې چې د تقوا طلب موجود دي هغه کسانو ته الله تعالی هدایت کوي. دویم مضمون بل ځای کې داسې دی چې من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، کم کسان چې زمونږ طرف ته کوشش کوي د حق په طلب پسې ګرځي، الله تعالی وایي موږ ته خپلې لارې بیا ښایو هغوی ته. نو دغه د هدا فریقا تفصیل شو چې کومې ډلې ته الله تعالی هدایت کړی دی، نو هدایت والا خلکو علامات داسې دي چې یو دا د حق طلب پکې موجود دي، د الله تعالی د رضا دپاره په کوشش پکې موجود دي. دویمې ډلې ذکر په دې ذکر کې دی چې حق علیهم الضلاله، چې پیوست شوي په هغې پورې ګمراه شوي. نو خلک چې ګمراه کېږي نو ولې ګمراه کېږي، د هغې وجوهات دلته ذکر کېږي. یو وجه یې دا ده انهم اتخذوا الشیاطین، یقینا دوی نیولي وو شیطانان اولیاء په دوستۍ سره، من دون الله، د الله نه بغیر، د الله تعالی د دین، د الله تعالی د شریعت، د الله تعالی د پیغمبر هېڅ قدر او احساس یې په زړه کې نه و، بلکې د هغه خلکو سره او د هغه مخلوق سره دوستانې پاللې، د هغوی خبرې بیا اورېدلې چې کوم د دین او د شریعت ازلي دشمنانو، هغه دشمنانو د دوستانې په وجه باندې الله تعالی د دین د لوی نعمت نه محروم پاتې کړل. ويحسبون، او دوی به ګمان کاو، انهم مهتدون، چې یقینا دوی هدایت موندونکي دي. د ګمراه خلکو پسې پسې شوي او خیال یې دا و چې که موږ په سمه لار باندې روان یو، صحیح کار هم شروع کړی دی. دا ويحسبون انهم مهتدون، دا مسله معلومیږي چې سړی غلط کار کوي په نیت ښه نیت باندې، نو آیا دا سړی د الله تعالی باندې بری دی که بری نه دی؟ نو دې ځکه نه معلومیږي دا چې بری نه دی. انهم مهتدون دا معلومه شوله، او يحسبون انهم مهتدون، چې دا خلک بری نه دی، بلکې دې خلکو باندې لازم دا ده چې د خپل عقل نه، د خپل تجربې نه، د آسماني شریعت نه دې رهنمایي حاصله کړي، حق لاره پرې معلومه کړي، او په دې باندې کار نه کېږي چې باطل کس پسې شاته رواني او په دې نیت خریت باندې چې دا سړی به ګنې ښه سړی او نور تحقیق یې بالکل کې نه ځان ډون کون کړی دی، نو په دې ټایم کې غاړه ازادېږي نه. په دې وجه باندې چې څومره باطل خلک دي، که بت پرستان دي، که هر څه چې دي، نو اکثري خلک مشران یې هر څه چې دي، خو کشران به چې کم کارونه کوي د بخنیت باندې لګیایي، خو کار یې غلط، خو قصور په کم ځای کې دی چې د آسماني دین او د آسماني شریعت طلب پکې نشته. همدغه شان د خپلو کسانو پسې په پټو سترګو روان دي. الله تعالی وایي یا بني آدم، ای اولاد د آدم علیه السلام، خذوا ونیسئ زینتکم، ښایست د کپړو خپل. زینت نه مراد کپڑے، خالص د کپڑو مراد دی هغه کپڑے چې خې کپڑی عند کل مسجد په وخت د هر منځ کې
مسجد باس مخکې تر شوی دی. په دې کې موږ 3 اقوال ویلي. یو قول دا دی چې مسجد په معنا د سجدې سره دی. بیا به داسې معنا شي چې په وخت د هر سجدې کې چې کله تاسو سجده کوئ نو تاسو د کپړو خایس ونیسئ، یعنی ښایسته کپړې واغوندئ. او که مسجد نه مراد مونځ شي، کوم چې د ډېرو علماو رایې ده، نو بیا به داسې معنا شي چې تاسو د کپړو خایس ونیسئ په وخت د هر مانځه کې. او که د دې نه مراد عبادات شي، نو بیا به دا معنا شي چې په ټولو عباداتو کې ښایسته کپړې اغوندئ. زیات اقوال په دې معنی زیات احتمال دا دی چې مسجد په معنا د منځ سره وي. کوم چې معرب القرآن هم دې خبرې ته اهمیت ورکړی دی، نو بیا به داسې معنا شي چې ونیسئ ښایست د کپړو خپل په وخت د هر مانځه کې چې کله لمونځ کوئ نو کپړې واغوندئ. دا آیات چې کوم دی په رد د جاهلانو کې نازل شوی دی. د جاهلیت د زمانې رواج عادت دا او مخکې به هغې باندې موږ مختصر خبره کړې ده چې خلکو به د خانه کعبې طواف په لغړه باندې کاوه. خانه کعبه کې به منځونه په لغړه باندې به کول او دا به عبادت ګاڼو، حالانکه دا عمل د شیطان دی او شیطان غټ خواهش دار چې انسانان لغړ کې وې شرمي. نو الله تعالی دغه باطل رسم په تردید کې د آیات نازل کړ چې کله تاسو مونځ کوئ نو تاسو ښایست د کپړو ځان سره ونیسئ، یعنی ښایسته کپړې اغوندئ. چونکې د دې شان نزول خو دغسې دی، خو د آیات عموم الفاظ او د هغې معنا عامه ده. یعنی د یو آیات یو صورت شان نزول دا معنا نه ده چې دا حکم په دغې واقع پورې خاص دی بل چا سره کار نشته، دا معنی نه ده. نو د دې آیات د عموم د وجه نه لازمي خبره دا ده چې کله څوک مونځ کوي نو ښایسته کپړې واغوندي. مانځه ته به ښایسته کپړې اغوندي، بېکاره کپړې نه. دویم دا ده چې وکولو واشربو، تاسو خورئ او څکئ، ولا تسرفو، زیاتې مه کوئ. همدغه جهالت پر رواجونو کې دا خبره وه چې کله به د حج موقع شروع شوله، حج په موقع کې به مشرکانو غوړي بیخي نه استعمالول، شوده به نه استعمالول، خوراک به دومره کاوه چې ایله به ژوندي وو، ځان به صحیح نه مړاو او دا به عبادت ګاڼو او د دې کارونو مخالفت به حرام ګڼل، حالانکه د دغې بشریت کې څه ځای نه و. نو دلته کې الله تعالی د هغې را دویم رسم چې کوم دی د هغې په تردید کې د الفاظ استعمال شو چې وکولو واشربو، تاسې خورئ او څکئ، ولا تسرفو، زیاتې مه کوئ. نو دو احکام چې کوم دی ضروري ذکر شو، کپړې اغوستل او خوراک څښاک د حج په موقع کې کول، هغې نه په ځان باندې هسې د وجې نه شیزونه نه حرامول، دا احکام شو. دې ځګن کې د کپړو په ځای باندې لفظ د زینت استعمال شوی دی. زینت ښایست ته ویله کېږي. دې کې دې جملې ته اشاره ده چې کپړې به داسې کپړې اغوندي په مانځه کې د مانځه دپاره چې په هغه کپړو کې ته ښایسته ښکاري، ښه ښکارېږي، د ښایست کپړې. نو دې نه معلومه دا شوه چې د دیاړۍ په جامو کې مونځ کول یا د ګاړو د انځلو یا د ګاړو د مصریان چې کومو جامو کې مونځ کوي، نو داسې نه ده پکار. په داسې ښایسته کپړو کې مونځ کول پکار دی چې هغې کې ته ښایسته ښکارېږي، ښه ښکارېږي. نو د خپل وسه پورې څومره نوي کپړې، پاکې کپړې، ښایسته کپړې، هغه مانځه ته اغوستل پکار دي. دویم چې دا مسله معلومیږي چې د زینت ټکي نه دا معلومیږي چې هغه کپړې چې کم کې سړی ښایسته نه ښکارېږي. اگر چې کپړې دي عورت یې پټ دی خو سړی پکې ښه نه ښکارېږي. لکه سړي کمیس وکړلی صرف لاندې دارې باندې نه اغوستلې، مانځه باندې ولاړلی، نو په دې حال کې دی ښایسته نه ښکاري، بد ښکاري. دریم دا چې سړی کپړې واغوندي، کمیس یې اغوستی دی خو د کمیس پورې نستوړي نشته دی یا د نستوړي پورته رامات کړي دي او دا مټې پکې ښکاري، نو دې ټایم کې هم سړی ښه نه ښکاري، ښایسته نه ښکاري. نو معلومه دا شوله چې دا هم د زینت ټکي خلاف دي. نو په دې ټایم کې صرف فرض ادا شو او مونځ یې مکروه دی. دا اکثر علماو لیکلي دي. دغه شانته کې د سر ټوپۍ ده. نبی علیه السلام تمامه زندګۍ کې د حج د عمرې د موقع نه بغیر سرتور سر ګرځېدلی نه دی، مونځ یې نه دی کړی. یا ټوپۍ و یا ټوپۍ د پاسه پټکۍ و، داسې هم نه ده کړې چې پټکۍ بغیر د ټوپۍ نه په سر کړې، داسې هم نه ده کړې لکه څنګه چې شیعګان داسې کوي. د دې نه معلومه دا شوه چې سر پټول په سر باندې ټوپۍ یا ټوپۍ سره پټکۍ چې دواړه شي خو ډېر ښه دی، دا هم په زینت کې داخل دي. د دې مخالفت کې سرتور باندې مونځ کول یا په سر باندې اس رومیال تړل یا په ځینو ځایونو کې داسې رواج چې په جومات کې د میزرې ټوپۍ پرتې خلک هغه په سر کې مانځه ده او بېرته یې کېږدي. دغه کارونه ټکي د زینت نه معلومیږي دا چې دا کارونه غلط دي، دا صحیح کارونه نه دي. او دې باندې تفسیري مضمون معرف القرآن تاسو مطالعه کولی شئ.
څلورم جلد په دې ځای کې. نو دا لفظ د زینت نه معلومیږي. په دې کې د امام حسین رضی الله عنه روایت هم شته دی. نور صحابه کرام اقوال به هم نقل دي چې د مانزه د پاره به تاسو خسته کفیه غوندي او د خایس اندازه دا د تاسو د خپل ملګرو سره د غټو خلکو سره په هغه جامو کې میلاوي دي چې په شکل کې میلاوي دي او تاسو فطرت او عادت تاسو نه ملامتوي. نو دا خسته کپړې دي. اوس دا مزر ټوپې په سر کړي د غټو خلکو سره میلاوي کې ستا عقل په خپل دانه مني، ستا عادت رواج نه مني، یا د ملګرو سره ملاقاتونه د مزر ټوپې کې تکي دا عقل او رواج نه مني. دینه معلومه ده چې دا د زینت خلاف شو. یا نستوړي پر ترابر کې څنګه ته بیا ګرځي راګرځي، دا هم عادت او رواج کې د خنخ کاریږي. نو دا په هر مانځ کې کپڑے غسل در مانځه باسته خو د دې چونکې د دې خذو زینتکم د مفهوم عام دی او مخکې هم د کپړو باس روان دی چې تاسو کپړې واغوندئ. الله تعالی ویلو چې انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، داسې کپړې چې تاسو پټایي، تاسو عورتونه پټایي کپړې واغوندئ. نو هغې نه معلومه ده چې کپړې اغوستل په هر ټایم کې ضروري شی دی، خپل عورت پټ ساتل ضروري شی دی. او بیا خاص کر مانځه کې زینت والا کپړې اغوستل دا ضروري خبره ده. الله تعالی وکولو واشربوا، تاسو خورئ او څښئ. موږ ویلو دا د جاهلیت د رواج او تردید دی چې هغې به خوراک پکې نه کوه، حلال شی نه بزان باندې حرام کړي. نو الله تعالی وایي تاسو خوراک هم کوئ، څښاک هم کوئ. د کولو واشربو نه ډېر زیات مسایل معلومیږي. تقریبا د دې نه اته مسایل چې کوم دي نو معارف نقل کړي دي. یوه خبره دا ده د کولو واشربو نه امام جساس رحمه الله په احکام القرآن کې ذکر کړي دي چې د خوراک څومره څیزونه دي. د خوراک په څیزونو کې اصل شی حلال والی دی، جایز والی دی. اوس یو څیز په خوراک کې داسې پیدا شي چې هغې کې تا د قرآن او د حدیث صریح حکم نه دی معلوم چې یاره دی حلال ویلی دی که حرام یې ورته ویلی دی. مثال په طور باندې نو په دې ټایم کې د حکم د حلال والي په دې معنا سره چې د کولو واشربو هغه مفعول ذکر شوی نه دی او چې ذکر شوی نه دی په دې کې عموم ته اشاره ده چې د خوراک څومره څیزونه چې خلک استعمالوي په عام رواج کې په عادت کې دغه څیزونه جایز دي او پاک دي. لکه مثال په طور باندې ته سبزیانې دي، د هرې سبزۍ نوم خو په حدیثو کې نشي راتلی چې دا کدور یا دا کریله ده، دا پلانکې ده، دا پلانکې ده، به خوري دا به نه خوري، داسې خو نه راځي. نو په دې وجه باندې چې کله یو څیز د حرامېدو دلیل په قرآن او حدیثو کې راغی او دغه ځای نه به تا ته پته لګي چې حرام دی. خو چې قرآن کې او حدیثو کې د یو شي حراموالی نه نو ته جایز ګڼه ده جایز دی. اصل په د خوراک په څیزونو کې چې کوم دی اصل شی اباحت او جایزوالی دی. البته ځینې شیزونه چې بیا حرام یا د قرآن او د حدیثو په وجه باندې حرامېږي نو دا مسله ته معلومه شوه. دویمه دا ده چې د کولو د امر نه معلومېږي چې دومره خوراک کول لا فرض دی چې ستا صحت په هغې باندې محفوظ صحت دې نه خرابېږي او ته دومره نه کمزوری کېږي چې د عباداتو نه او د فرایضو د ادا کولو نه ته پرېوځې او داسې به ځان نه خرابې. دومره خوراک کول چې خپل روح خپل صحت محفوظ ساتل په خوراک په ذریعه باندې فرض عین دی. که چا ځان داسې لیونی که خوراک یې نه کوه مړ شو یا معذوره شو نو د باقاعده ذمهوار دی او د خپل ځان په خپله باندې مجرم دی او دا په خودکشي کې به راشي. دویمه خبره دا ده چې ولا تسرفو کې خبره ده چې زیاتې مه کوئ. دا اسراف څه شی د اسراف ډېر قسمونه دي. دې ته هم اسراف ویل کېږي چې یو څیز حلال یو ته حرام ګڼي. لکه دوی خلکو په هغه ټایم کې په حج په موقع کې خوراک کولو کې سوده حرام ګڼل، سوده به غوړي به حرام ګڼل، مړه خټه باندې به خوراک حرام ګڼو او دا حلال څیزونه نو حرام چې کوم دي دا حلال ګڼل دا هم اسراف دی. دا شان ندی په تضاد کې راوخله یو شی حرام دی او ته حرام او ته حلال وي نو حرام او ته حلال ویل دا هم اسراف ته بزیاتی کې داخل دی. دریم د اسراف تعریف دا هم دی چې د خپل جګله ته موړ شي او د مړېدو نه بعد چې ولګي د ختم شي اصل ذایقې د لپاره بیا هم لګي خوراک نو ذایقې د لپاره خوراکونه کول چې د ولګي د ختمولو په نیت باندې نه دا هم په اسراف کې راځي، په زیاتی کې راځي. نو دا اسراف تعریف دا څه دي څه نه په شریعت کې منع شوی ده. اسراف کول چې کوم دا حرام دي. نور ځګنو کې براشه چې مبذرین چې کوم دي دا شیطانان نورونه دي. اسراف حرام دی، ناجایز دی.
او رتیب د مسایل سره هم جوړ تعلق دی چې کله سړی خوراک کوي او د خوراک د اسراف نه ځان ساتي د صحت باندې خرابېږي او په دې باره کې د نبی عليه السلام ډېر زیات روایت نقل دي نو دا ولا تصرفو مسله شو او مفهوم عام دی اگر چې شان نزول خاص دی حکم عام دی د قیامت پورې ټول احکام کې شامل الله تعالی و انه لا يحب المسرفين یقین الله تعالی محبت نه کوي د اسراف کوونکو سره او مسرفین څوک دي هغه خلک چې حرام ته حلال وي هغه چې حلال ته حرام وي هغه خلک چې ضرورت نه زیات خوراک ضرورت نه زیات چیزونه استعمال